دا رجسي چورلکی هم د دې پر تلا راوړو چې تلاوې ته ولګو ځکه چې موږ اوس واورېدو چې یاره دلته د ډاکټر او سره سټاف هغه داسې عیاش ټایپ غوندې خلک دي وایي چې یاره هغه لاړ شي دلته په کلي کې چې واده دی یو پروګرام دی تماشا دی هغې تماشې له ډاکټر سره د ټول سټاف ټول لاړ دي دا چې کوم ډاکټرانو او سټاف پسې موږ ګرځو او کلي والا خلکو وایي چې دا دلته یو تماشې کې کلي تماشې له تللي دي نو هغه کلي والا تماشا دلته شروع دی او ډاکټران او میډیکل ټیکنیشن او سټاف چې څومره دی ټول دلته تماشې کې ناست دي دا اجراګان غړي کې دوی د خپل راغلي هسپتال هلته بند پرېښی دی او دوی د خپل غړي کې دا تماشا کې دا هم غړېږي اجراګان هم غړېږي دا اوس مو هغه سیکټري هیلث صاحب له دا ریکویسټ کوو چې دا ډاکټرانو شوق د میډیکل فیلډ سره نه دی د دوی شوق د غړېدو سره دی د دوی شوق د دبلو بچو سره دی نو لهذا دا ولا دبلې بچې واخله او سرونی مرونی ته واخله چې دوی دا کار کوي ښه ټیک ټاک پیسې به هم ګټي او هیلث ډپارټمنټ له فایده هم ورکوي دا دلته زه پخپله په دا رجسي سره نږدې 1 کیلومتر فاصلې کې نه نږدې دي دلته چې کوم کس موږ له ووینو نو حقیقت کې دلته کې دوی دا سټاف ډاکټر مخ ناست دی وسره یې چې کوم دا نور سټاف هم ټول ناست دی خپل ګاډه باډه یې شروع کړی دی او هسپتال یې پرېښی دی دلته خو هېڅ کوم نشته دا خو توره تیاره ده چوکیدار هم نشته ته وګوره دا کمرو کې د هغه کې ولټوه کسان ولټوه ډاکټر وګوره لکه ته وګوره که نه یاره دومره غټ بلډینګ او الله په عصري پرېښی چې بس دا بیچو دا رجسیز د طلاقو کم سے کم د دغو خلکو چې په هغه د وینو چې کمې پیسې دوله میلوېږي ځکه چې دوی ټکسونو نه پیسې کټ کېږي په هغې وجه باندې دوله تنخواونه میلوېږي او خلکو له چې کوم دی بس سترګو کې یو خټې دي چې یاره دا رجسي شته بلډینګ شته تنخواونه هغو په وجه باندې میلوېږي خو ډیوټي ته نه ډي ایچ او صاحب نه خلي سیکټري هیلث له کم سے کم زه 15 ځلې لاړلم کمپلینونه مې وکړلو لیټر یې مې وکړلې مخامخ ورسره مې لاړ شو ریکویسټونه مې ورته وکړلو چې یاره د ما د کوهاټ بي ایچ اوز رجسیز ټول تباہ و برباد دي بد حال خل ذلیل شو خل در په در شو خل کړیږي خل جوړي خل مري دا اوس کم سے کم د دوزنه کوهاټ پونه 2 غنټه 1.5 غنټه پونه 2 غنټه سفر د خپل موټر کې په خپل ګاډي کې ځکه کم سے کم 1.5 غنټه نه کم ټایم د مو نه لګیدو نو ته مالا دا چې ځکه به سړی نسی سپیشل پک اپ نسی ا به دلته نسی او 1.5 غنټه 2 غنټه به چې کم دغه لیمچ نه کېږي لزان رسي او د خپل بلډینګ او د خپل ډاکټران دا ډیوټي نه کوي ویلې نه کوي چې دا پاسه ډي ایچ او له د پاسه چې سورس د دو مشران پاسه ناستي هغه خپل بتا ورکوي خپل پیسې ورکوي چې بهتره ونه سي سختي وسره وکړي بیا ټولونه شروع کړي بیا تور پټې متړي بیا ډرامې شروع شي نن دا اوس ګوره د ټول بلډینګ کې موږ ګورو دومره غټ بلډینګ دی دومره زبردست بلډینګ دی په یوې کمرې کې یو سپایم نشته پکې چوکیدار هم نشته هېڅوک هم نشته چېرې موږ کم سے کم وایو چېرې دلته خو موږ څوک ولیدلو هېڅوک هم نشته دی نو دا د کوهاټ خلکو له ما صرف د وینا مقصد دا دی چې یاره موږ لکه زه د حد نه راغلم چې زه اوس دلته نظم نو دغه RHC له به زه طلا لګوم او دا طلا ځکه لګوم چې کم سے کم دا ډاکټران یا دا سټاف چې کوم دی دا د سیکټري هیلث د ځان سره هلته دفتر کې ولګوي هلته تنخواونه ورکوي یا په کورونو کې هسې هم ناست دي بس په کورونو کې تنخوا ورکوي خو دا غریبانان خلکو تمه خو به نه وي که نه دا اسرا خو به نه وي چې یاره مونږ دلته چې څو دلته به ډاکټر وي نو هغه چې هغو تمه لنډه شي چې به ډایرکټ خپل کوهاټ لیاقت هسپتال یا کیډي هسپتال له ځي نو دغه وجې نه زه دلم طلا لګوم او دا نور چې څومره RHCs او BHOs دي دا ما انشاءالله دا د ټول کوهاټ له ما پیغام ده چې هغه BHOs هغه RHCs
باندې دوکه کېږو ما هغې تاسو له ضرورت نشته ځکه چې هلته څوک وینه تنخواهانې خلي نو هغه ټول تله کوم هغو له تلې لګوم و هغه سټاف لاین چې هسې بس سیکرټري صاحب او ډي ایچ او صاحب ډي ایچ او صاحب خو توبه مې دوي چې زه خو حیران یم چې دا ډي ایچ او دی دا ډسټرکټ هیلث افسر دی دا د څه بل د دې آر ای سي تالې چې څو رنګه